د فتح مکه سبب دا و چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په امن کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په عهد کې بنو خزاعه دا یو قبیله ده شامل شو او د کفار مکه چې کوم کفار قریش د اغي په امن کې بنو بکر داخل شو دا یو قبیله و او د دې بنو بکر او د دې بنو خزاعه په خپل منځ کې د زمانه جاهلیت دښمنی روانه و د بنو بکر په بنو خزاعه باندې د شپې حمله وکړو د بنو خزاعه اکثر کسان قتل کړل دا بنو خزاعه لاړل مکه مکرمه ته التکی د خپل یو مشرو داغه په کور کې پناه واغستا دا کافران لاړل التکی دی په مکه مکرمه کې دی اوجل دی ټول مرکل بنو خزاعه والا خو سحر بیا په دې باندې ډیر زیات پېښمانو چې مونږ ولې دی قتل کړل ځکه چې مونږ خو صلح ما تکړه نبی له صلوات و سلام سره چې کوم صلح شوی و او دا خو د نبی له صلوات و سلام په امن کې راغلی و د نبی له صلوات و سلام په عهد کې راغلی و د نبی له صلوات و سلام د انډرلاند دی دی په سبا باندې ډیر زیات خفو چې دا کار مونږ غلط وکړو خو بهر حال چې څه شوی اخو اسیم شوی په سبا باندې بیا د بنو خزاعه یو کس ته عمرو ابن سالم او سلويخ کسان وسرو د سلويخ تو کسانو وفد د بنو خزاعه نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغه په سبا باندې او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ټول واقع بیان کړه چې مونږ ستا په امن کې راغلیو مونږ ستا په عقد او په عهد کې راغلیو او بنو بکر چې د کافرانو په عهد کې د اغي د انډرلاند دیو اغي مونږ باندې بیګا حمله کړې ده او زمون کسانې مړه کړې دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام د عمرو ابن سالم ته وی چې ټول بنو بکر په دې کې شاملو او کنه بازي دا عمرو ابن سالم مو چې د الله پیغمبره ټول بنو بکر په دې کې شامل نه دي بلکې د بنو بکر یو شاخ ته بنو نفاسا هغه په دې کې شامل دي دی واپس ول نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام قاصد روان کو مکه مکرمه تا قاصد ولې غلو او خط ورته ولې کو مکه مکرمه تا د مکه مکرمه کافرانو سردارانو تا چې پدریو خبرو کې یو خبر قبول کې یو دا چې د بنو خزاعه د مقتولینو دیت ورکې او دویم دا چې د بنو نفاسا د عهد نه د جدای اعلان وکړي چې بس زمونږ دې سره عهد نشته مونږ دې سره عهد مات شو زمونږ دې سره هیڅ قسم تعلقات نشته نو سره زمونږ دوستان نشته نه مونږ امداد کوو او دریم دا چې صلح حدیبیه بس ختمه کې نو په دغه مجلس کې یو کس ناستو قرط ابن عمر هغه په جوش کې راغی او په غوسه کې راغی دا خبره وکړه چې مونږ په دې دروازه کې یو خبر هم نه منو چې څه کوي هغه وکړي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام قاصد راغی مدینه منوره ته او دا پیغام ورو رسول چې هغه خدا سي وي چې څه کوي هغه وکړي د مونږ دیت ورکو نسل حدیبیه منو او نه بنو نفاسه چې کوم دې د خپل دوستانی نو باسو مونږ تاسو یو خبر هم نه منو چې څه کوي هغه وکړي نو چې کوم صلح حدیبیه شو یا ختم شو چې کوم شرایط ته شو د امن د پاره هغه ټول ختم شو خو بهرحال کفار مکه بیا په دې خبره ستومانه چې مونږ دا خبره ولې وکړه پکار دا و چې مونږ دا خبره نه وکړي امن قائم پکار دی چې امن قائم وي د دې د پاره چې کوم دینو کفار مکه ابو سفیان مدینه منوره ته ورولې غلو چې لاړشه او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره د امن خبر وکا چې دا صلح حدیبیه چې کوم شرایط هغه واپس قائم و دائم شي ابو سفیان چې کله مدینه منوره ته راغی
لورې ده. نو هغې د نبی علیه الصلاة والسلام چې کوم مسند و چې په کوم ځای به نبی علیه الصلاة والسلام کېناستو هغه یې اوچت کړو او سټ ته یې کېښودو. نو د ابو سفیان ورته وایي چې لورې زه د دې قابل نه یم او که دا مسند زما قابل نه دی. لور ورته وایي چې پلاره ته د دې مسند قابل نه یې ځکه چې دا خو د نبی علیه الصلاة والسلام مسند دی او ته خو مشرک نجس یې. په دې باندې ستا ناسته دا ناجایز ده. دا خو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مسند دی. په دې باندې تعالی ناس اجازت نه در کوم. ابو سفیان د هلته نه راووتو راغې د نبی علیه الصلاة والسلام مجلس ته. نبی علیه الصلاة والسلام مسجد نبوي کې ناست و. نبی علیه الصلاة والسلام ته فرمایي چې د الله پیغمبره زه راغلی یم چې امن واپس قایم شي. چې کوم شرایط مونږ طے کړي په حدیبیه کې چې هغه واپس قایم او دایم شي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته هیڅ ونه فرمایل، خاموش پاتې شو چې داسې نشي کېدی. بیا د ابو سفیان راغی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نه چې تاسو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته سپارښت وکړي چې د حدیبیه چې کوم شرایط دي دا واپس قایم او دایم شي. هغه وخت چې داسې نشي کېدی ځکه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام وویل چې نه بس نه. دا غي نه پس دی راغی عمر فاروق رضی الله عنه له، بیا عثمان غنی رضی الله عنه له راغی. خدای د ټولو دا جواب چې لکه مونږه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه خل نشو ورتلی. بس نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل چې نه کیږي بس نه کیږي. دا غي نه پس ابو سفیان راغی حضرت علی رضی الله تعالی عنہ له، چونکه دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام زمو د ترزویمو فاطمه رضی الله عنها سره ناسته و. چې ابو سفیان راغی نو علی رضی الله عنه ته فرمایي چې ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سپارښت وکړه چې دا صلح واپس قائم شي. حضرت علی ورته فرمایي چې داسې نشي کېدی، موږ نشو ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخېله. دا ابو سفیان ورته وایي حضرت حسن هم ناستو، درې واړه ناستو. ابو سفیان ورته وایي که چېرې دا حسن لاړو رضی الله تعالی عنہ او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی چې ته دین امان ورکا کفار مکه ولا او دا چې کوم شرایط دي دا واپس قائم کړی شي، صلح دې واپس وکړي شي، نو موږ به دا حسن د خپل مکه سردار وګرځو، موږ به د ډېر لوی عزت ورکو. حضرت فاطمه رضی الله عنها ته فرمایي چې داسې نشي کېدی ځکه چې دی خو وړو کې دی، بل دا چې دا خو د غټو خبرې دا خو د وړو خبرې نه دي. ابو سفیان د الجنم چې کله واپس راتلو نو حضرت علی ته وی چې سبقم زه سوکم. علی رضی الله عنه ته فرمایي چې هیڅ قسمه لار نشته علاوه د دې نه چې ته لاړ شي په خپله اوښه باندې کښېنې او په مسجد نبوي کې ودرېږې او دا اعلان وکړي چې زه د صلح او د امن او امان دپاره راغلی یم او د هلته نه روان شه. ابو سفیان په خپله سورلی باندې راغی، مسجد نبوي کې دا اعلان وکړو او د هلته نه چې کوم دی واپس لاړو. نبی علیہ السلام ناستو، صحابه ناستو، ابو سفیان په اوښ باندې ناستو، اعلان یې وکړو چې زه راغلی یم د صلح قایمولو دپاره، زه راغلی یم چې امن قایم شي، زه راغلی یم چې صلح قایم او دایمه پاتې شي. به زه هلته نه واپس لاړو مکې مکرمې ته. مکې مکرمې ته چې کله لاړو نو دا کافران ورته وایي چې حضرت تاسې چل وکړو. دی ورته وایي چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې خبره سره تیاریږي نه چې هغه د امن دوباره قایم کی، صلح دې واپس قایم کی. تر دې پوره چې ما د صحابو سره خبره وکړه، صحابه هم دا خبره کی چې موږ د نبی علیہ السلام مخله نشو ورتلی چې یو به رسول حماته شو بس صلح حماته شو، خبره ختمه، موږ دوباره صلح تاسو سره نه کوو، نه سره شرایط کیدو. کفار مکه ډېر زیات خفه شو، مایوس شو، ځکه هغوی ته پته و چې اوس به نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې حمله کوي چې هرکله ده. ابو سفیان لاړو مکې مکرمې ته، هلته کې دا خبره وشوه. دې خوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابو کې اعلان وکړو چې د جنګ تیاری شروع کړي او دایم وفرمایل چې د جنګ تیاری شروع کړي، خو ګوره څوک هم درنه خبر نشي، مکې مکرمې ته ګوره خبر لاړ نشي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام
د مکې د فتح کولو دپاره تیاری شروع کړی دی. بې انتهایي په رازدارۍ کې تیاری شروع شو. نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کوم قبایلو د مدینې منورې هغې ته هم خطونه ولېږل، سفیران یې ولېږل، قاصدان یې ولېږل چې تاسو د جنګ تیاری شروع کړئ، خو رسول کریم خبر نه شي. بې انتهایي په رازدارۍ کې صحابو تیاری شروع کو. خو په دې صحابو کې یو صحابي دی حاطب بن ابي بلتع، دا بدري صحابي دی. د داسې وکړل چې یو خط یې ولیکو کفار مکه ته چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د یو زبردست لښکر تیاری شروع کړی دی او په تاسو باندې به چړایي کوي چې ارکلی. او که نبی علیه الصلاۃ والسلام یوازې هم درشي نو به الله پاک د نبی علیه الصلاۃ والسلام مدد فرمایي. دا خط یې ولیکو او روانې کو د یو زنانه په لاس باندې. د هغه زنانه نوم دی سارا، خو دا وروسته بیا مسلمانه شوه د مکې چې په کومه ورځ باندې مکه فتح شوه. خط روان دی، زنانه سره دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وحی وشوه چې خط روان دی مکې مکرمې ته، او دا چې کوم دی په فلاتین ځای کې زنانه روانه ده په روضه خاخ کې. هغه زنانه راونیوې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی رضی الله عنه وسره دو صحابه نور بل دي زنانه پسې ولېګل چې په هر صورت دا زنانه راټینګه کې وخت والے زکه چې دا تیاری مونږ ډیر زیات پرازدارې کو شروع کړې دي چې دینه بسو کوم نه خبرېږي. حضرت علی رضی الله عنه روان شو او دا زنانه په روزه خاخ کې راټینګه کړه. روزه خاخ دا د عراقي نوم دی، یو نوم دی. د زنانه ته و چې خطر وباسه. زنانه وته چې ما سره خط نشته. علی رضی الله تعالی شي واغستا خط نشته. زنانه وته چې ما سره خط نشته. حضرت علی وته وی چې دا کې دین نشي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خبره دروغي. تا سره خط شته که خط نه وباسه کپړې د مباسم. زنانه او یریده چې اوس خو دې ما سره خامخا به دا کار کوي. نو هغې شاته د کمسې نه خطر وباسو او حضرت علی له ورکو. حضرت علی رضی الله عنه دا خطر ور نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا صحابي حاطب بن ابي بلتم روغختو چې دا څه قصه ده. تاو خط لیکلې دي روان کړی د مکې مکرمې ته. دا حاطب بن ابي بلتم ته چې د الله پیغمبره زما د الله په ذات باندې قسمی چې زه نه منافق یم او نه غدار یم، خو په مکه مکرمه کې زما کور والدي او د هغې په مکه مکرمه کې هېڅوک هم نشته، یوازې دي. نو ما د خپل فیملی او د خپل کور د امن دپاره چې دا کافران زما کور والا امن ورکړي دا خط ما لیکلی دی هغې ته. او چې کوم مهاجرین انصار دي د هغې چې کوم خاندان د مکه مکرمه کې د هغې خلک شته د یو بل دفاع به وکړي، خو زما کور والا مکمل یوازې دي. نو د خپل کور والو ته امن د حاصلول لپاره ما دا خط لیږلی دی او دا خط مې لیکلی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمیل چې حاطب رښتیا وایي، د رښتیا وایي، روغه خبره یې وکړه، دروغ نه دی ویلې. دا د چې عمر فاروق رضی الله عنه راغی او تر ورسره لاس وکړي دا د الله پیغمبر حکم کوه چې سر تیوام. بیا وی د الله پیغمبر حکم کوه چې سر تیوام. په دریم ځل بیا وی د الله پیغمبر حکم کوه چې سر تیوام. نبی علیہ السلام ته فرمایي عمر دا بدری صحابي دی او د بدری صحابي الله پاک ګناهونه معاف کړي دي او حاطب رشاوي دروغ نه وي. عمر فاروق چې کم دی بیا وړېدو چې بس ټیک ته د الله پیغمبر ستاسو حکم دی، بس ټیک ته. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تیاری مکمل کو او په 8 هجری کې په 10 رمضان مبارک باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مدینه منورې نه د 10,000 فوج سره ووتو. 10,000 فوج سره روان شو مکې مکرمې ته. صحابه کرام مسری دي، یو لوی معرکه، صحابه په جوش او خروش کې دي چې یو زبردست جنگ بکیږي او نن د کافرانو د بدلو اغستلو ورځ ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله
مقام ابوا ته ورسېدو. 3 کسان راغلل. ابو سفیان بن حارث، ابو سفیان ابن حرب دی چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دشمنو، بیا وروسته مسلمان شو. دا بل چې کوم دی ابو سفیان بن حارث، دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د تر زوی دی او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام رضاعی ورور هم دی ابو سفیان ابن حارث. یو دا کسو په مقام ابوا کې دا 2 صحابه کرام، ابو سفیان بن حارث، عبد الله بن ابي امیہ، دی د اسلام په غرض روانو مدینه منوره ته. خو په لار کې مقام ابوا کې نبی علیہ السلام سره ملو شو. دیرال نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا چې د الله پیغمبر مو پتا باندې ایمان وروړو او موږ د ایمان او د اسلام په نیت باندې مدینه منوره ته روانو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا غي نشه کم دي اعراض وکړو، توجه ورنکړه. په دغه سفر کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره سلمہ رضی الله عنها وا. دا ورته د الله پیغمبره تاسو خو دین مخ واړولو، یو استاد تر زوی دی ابو سفیان بن حارث او تاسو رضاعی ورور دی عبد الله بن ابي امیہ، او دا تاسو د تر زوی دی. د الله پیغمبر دی خو تاسو رشتہ دار دی او خامخا انسان دی غلطی کیږي. خیر تاسو زه د دې سفارش کوم چې دی تاسو کم دې معاف کړو، د دې اسلام قبول کړي. دیک دا دیم چې کم کس ته عبد الله بن ابي امیہ، دا هغه کس ته عبد الله بن ابي امیہ دا هغه کس ته چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دره د اسلام دعوت ورکو. نبی علیہ السلام هغه وخت هجرت نو کړی مکه مکرمه کې. نو دا عبد الله بن ابي امیہ چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د تروز وی دی ورته وی کته اسمان ته پوره ولګي او په هغه باندې اسمان ته اوخیږي، زه تا داسې ګورم او ته د اسمان نزان سره 4 فرشتي راکوځي کې او د سره یو کاغذي او په هغه باندې دا لیکلي چې دا زما پیغمبر دی، په د باندې ایمان وروړي، زه بیا هم پتا باندې ایمان نه وروړم. دا عبد الله بن ابي امیہ دا هغه سړی دی. نبی علیہ السلام په دې باندې خفو چې دما ته داس خبره کړې و. خو بهرحال سلمہ رضی الله عنها هغه شفاعت کو سفارش کو بیا دی را نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې ایمان وروړو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا غنه پس بیا لاړو مقام مر زهران ته. مر زهران دا مکه مکرمه سره خوا کې اوځي دی. چې کله شپه نبی علیہ الصلوۃ والسلام څنګه لزر لخر ډیر لوی لخري حکم یو کو چې تاسو خپل قبيله بس کینې او پړو واچوي خپل زینو کې، او عمر فاروق باغی مې نگران جوړ کو، امیر ولا جوړ کو چې شپه ټول قبيلو اورونه بل کړل. ابو سفیان سره خو هم چې نبی علیہ السلام به خامخا حمله کوي، نوروته چکر و چې نبی علیہ السلام به کم ذکر رواني یریدو وسره 2 کسان نورومو. ابو سفیان په لار کې روانو، دا 2 کسان وسره دي چې کله مرو زهران ته رسیدل نو یو ډیر وی لخر ولیدو او سم اور بللی زې په زې باندې. ابو سفیان حیران او پریشان دي چې دا دومره لوی لخر د کم ځای نه راغی او دا دومره غټ اور د کم ځای نه لګېدلې دی. د خپل ملګری ته چې دا بسوږي، دا ملګری وته چې کیدی چې دا د بنو خزاعه خلک کی دا غي لخري. ابو سفیان ورته دا دومره لوی لخر نشته. دی اوس خپل مېس کې خبرې کوي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کم سپایانو صحابه اغه پهردارانو پیری ورکولې اغه راړل دا درې وانه راټینګ کړل. دغه چې کم دی حضرت عباس رضی الله عنه راغی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تر او ابو سفیان ځان سره شاته کینو او لخر دې مسکر روان دی. عمر فاروق امیرو د چې اوریدل چې حضرت عباس سره شاته ابو سفیان ناشته نه، بس عمر فاروق ډیر خوشاله شو چې ما خو زبتا مکه کې وینم التبه قاتلم، خو زه خدای په خپل لاس لراوستي، خدای په خپل باندې لاس لراوستي، ستا قتل خو ډیر آسان دی. اوس عمر فاروق شاته پیاده روان دی
او ابو سفیان او حضرت عباس رضی الله عنه د نبی علیہ السلام په خچر باندې ناس یو تیز روان دي. د حضرت عباس کوشش دی چې د عمر فاروق لاس له ابو سفیان ورنشي. خچر نور هم تیز کو د نبی علیہ السلام خیمه ته ورسېدو او د الجنه په تادی کې کوشو د ابو سفیان لاس نمونی و د نبی علیہ السلام خیمه ته دن کو. ځکه کو د عمر فاروق لاس ورکړو خو ته سر وو او غوسمو دې کې چې کوم د عمر فاروق رانه وته رضی الله عنه نبی رسول الله د الله پیغمبره مون خو دې د خدای نه غوښتو دې مون له خدای په خپل باندې لاس لرا وستو د قدر حضور رسان دي اجازه تراکه چې بستر تی وام. حضرت عباس ډایرک د الله پیغمبره ابو سفیان زما په امن کې دي. عمر فاروق بار بار دا اسراء کې د الله پیغمبر اجازه تراکه چې سر تی وام. نبی علیہ السلام خاموش ناس تھی. اخر دا چې نبی علیہ السلام حضرت عباس ته وی خپل ترته چې د ابو سفیان خپل خیمه ته بوزا سر به خبرې کو. چې سحر شو ابو سفیان حضرت عباس رضی الله عنه ابو سفیان ځان سره راوست نبی علیہ السلام خیمه ته او ناس تھی. نبی علیہ السلام ابو سفیان ته وی چې ابو سفیان ته ول اسلام نه وروړي ته ډیر عاقل سړی ډیر پوهه سړی ته ول ایمان نه وروړي. دی وته د الله پیغمبره خبره عمر وسره کوله شکوک شبهات بیامو وې زه خدا منم چې الله یو دی خو زما ستاسو باره کې شک د چې تاسو د الله پیغمبر یو کنه یې پدې کې شکو. نه حضرت عباس رضی الله عنه سره ناس خبرې کولی تر دې چې ابو سفیان مطمئن شو او په نبی صلی الله علیه وسلم باندې ایمان وروړو. داغه نه پس حضرت عباس وی د الله پیغمبره دا ابو سفیان خو ډېر لوی شخصیت دی او ډېر لوی سردار دی. دغه لپاره د اعزاز او د اکرام څخه خبر ارشاد او فرمایي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعلان وکړو چې د مکې پروز باندې د فتح مکې پروز باندې چې کوم سړی د ابو سفیان کور ته داخل شو دا په امن کې. ابو سفیان د الله پیغمبر زما کور دومره غټ نه دی او مکه خو ډېر لوی ښار دی. نبی علیہ السلام فرمایي چې کوم کس د هانی کور ته لاړو هغه په امن کې دی. وې د الله پیغمبر د هانی کور هم موړو کې دی. دا نبی علیہ السلام د تر لوروا داغه کور هم موړو کې دی. بیا نبی علیہ السلام فرمایي چې کوم سړی مسجد حرام ته داخل شو هغه سړی په امن کې دی. نبی علیہ السلام ته فرمایي د الله پیغمبره مسجد حرام هم دومره نه چې ټول خلک پاغي کې راشي. نبی علیہ السلام فرمایي چې کوم سړی دروازه بند کړه بس هغه په امن کې دی. ابو سفیان وی دا خبر وستیکتا ځکه چې کوم سړی دروازه بند کړه بس هر سړی خپل کور کې بند پاتې شي. دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ابو سفیان په اعزاز کې او په اکرام کې دا خبره وکړه. ابو سفیان نبی علیہ الصلوۃ والسلام اولی غلو چې لاشه مدینه مکه مکرمه ته خلکو ته پیغام ورکا چې نبی علیہ السلام به سبا راځي مکه مکرمه ته. ابو سفیان لاړو مکه مکرمه کې اعلان وکړ چې اے خلکو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعلان کړی دی چې څوک زما کور داخل شول هغه په امن کې دی. چې څوک د هانی کور ته لاړ هغه په امن کې دی. څوک مسجد حرام ته لاړ هغه په امن کې دی. چا دروازه بند کړه هغه په امن کې دی. لہذا تاسو ټول نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره د جنگ کوشش مکوئ ځکه چې نبی علیہ السلام سره ډېر لوی لښکر را روان دی. لہذا تاسو ټول لاړ شئ یا په خپل کورونو کې بند پاتې شئ یا په نبی علیہ السلام باندې ایمان وروړئ. ټول خلک را خپل خپل کورونو ته اول دکې بند شول. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په سبا باندې حضرت عباس رضی الله عنه ته فرمایل چې عباس چې کله موږ مکه مکرمه ته داخليږو د ابو سفیان بره په یو غر باندې ودرو چې د لښکر لاندې نښکاري ټول په یو تنګ ځای باندې ودرو چې دا لښکر ورته ډېر زیات ښکاري چې د اسلام شان او شوکت ته ښکاره شي. حضرت عباس ابو سفیان لاس نه ونیو روان یې کو یو ځای کې ودرولو چې هغه لاره تنګه وه لښکر به ډېر زیات ښکارېدو او لښکر خو اصم ډېر زیات و. یو لښکر راغی ابو سفیان وی دا چا لښکر دی؟ حضرت عباس ورته فرمایي دا د پلانکي قبیلې لښکر دی. تر دې چې لښکر تېرېدی او ابو سفیان تپوس کو لښکر تېرېدی ابو سفیان تپوس کو. اخر کې ابو سفیان وی زما د ارواره زما د اترز وی دا خو چې کم دی نو ډېر شان او شوکت واله دی ډېر لوی بادشاهت دی. حضرت عباس ورته فرمایي چې دا بادشاهت نه دا نبوت دی. نبی علیہ السلام بادشاہ نه دی نبی علیہ السلام پیغمبر دی. اخري او ټولکې تېرېدو د انصارو او په هغې باندې سعد ابن عباده امیرو. چې کله دا سعد ابن عباده تېرېدو په ابو سفیان باندې نو دا سعد ابن عباده په جوش و خروش کې راغی او اواز یې وکړو اليوم يوم الملحمه اليوم تستحل الكعبه
ابو سفیان دا سو قتل او وتوي دا صحابي لاس کو سره جنډم ودا انصارو نن د جنگ ورځ ده او نن الله پاک کعبه زمونږ د لپاره حلال کړی ده چې څومره جنگ کو چې دالون کدي کې کو با بهرحال انصار دا ټولګي تیر شو دغه نبی له صلوات و سلام راغی د ابو سفیان ورته وی اے دا الله پیغمبره تاو د سعد ابن عباده خبره اوریدا وی و د الله پیغمبر سعد ابن عباده وی چې اليوم يوم الملحمه نن خو د جنگ ورځ ده اليوم يوم تستحل الكعبه نن خو الله پاک زمونږ د لپاره کعبه حلال کړې ده موږ به دې کې جنگ او جدال کوو نبی له سلام ته فرمایي کذب سعد دروغ وی خبره داسې نه ده نبی سلام ته فرمایي اليوم يوم المرحمه نن د رحم ورځ ده نن د مهرباني ورځ ده نن د معافي ورځ ده نن د جنگ ورځ نه ده اخر دا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د لز ظرف سره مکه مکرمه ته داخل شو چې کله نبی علیہ السلام مکه مکرمه ته داخل شو نو مکه مکرمه کې 360 بوتانو غیر چاپیرمو د پاسه پیمو او د نمبکیو نبی علیہ السلام سره کونټه وا بعض خلک وی نبی علیہ السلام سره کونټه باغې به داسې وال دا خبر غلط ده نبی علیہ السلام سره کونټه و داسې بینی ولا او دا آیت وی وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا بود په خپل باندې را پرې وته داغه نه پس نبی علیہ السلام اعلان وکړو صحابو ته عمر فاروق ته وی چې لاړ په مکه مکرمه کې دنه دی بیت الله کې کم دنه زیدي بیت الله شریف دنه ورشه په دې کې څومره تصویران دی غټول میټاو کا غټول ختم کا داغه نه پس کعبه شریفه په زمزم په بو باندې او وینځلا داغه نه پس نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغی بیت الله شریف ته نومتو او پاغه کې چې کم دینو سلام او طرفونو ته تکبیر وی الله اکبر وی د الله پاک بڑای بیان کړه داغه نه پس پاغه کې مونږ کو او داغه نه پس ک نبی علیہ الصلوۃ والسلام راوتو د خانه کعبه په دروازه کې چې کم دی خطبه فرمایله او پاغه کې دا آیت اولستو یا الناس ناکم اے خلق تاسو مونږ پیدا کړی من ذکر او انثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا اے خلکو تاسو مونږ خزو سړي پیدا کړی یې خو تاسو ټول چې کم دی ستاسو دا چې کم نسب دی دا چې کم قبایل دي ستاسو چې کم خاندانونه دا صرف د تفریق د پاره دي د پہچان د پاره دي ان اکرمکم عند الله اتقاکم دا عربو دا یو بیماری ده اوسم چې دی په خپل نسب باندې ډېر غټ فخر کوي چې مونږ ډېر د اعلی نسب نه یو نو الله فرمایي چې دا څه نه ده بلکې تاسو کې بهترین کس هغه دی ان اکرمکم عند الله اتقاکم پتاس کې ټول بهترین کس هغه دی چې هغه تقوا اختیار کړي داغه نه پس نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خانه کعبه طواف کو بیا لاړو صفا مروه کې چې کوم دی الته کې طواف سعی وکړه بیا د صفا په غرب باندې کې ناستو او صحابه کرام براتل په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې به ایمان وروړو صحابه براتل په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې به ایمان وروړو خو په دغه دوران کې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکه ته داخليدو اعلان وکړو 15 یا 16 کسان داسې دي نبی علیہ السلام اعلان فرمایو چې دی په ارزه کې مو مې قتل کې 15 یا 14 کسان داسې وو د هغه کسان یو عبد الله بن خطل عبد الله بن خطل دا هغه کس دی چې دی مسلمان شو بیا مرتد شو او بیا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خلاف اشعار وی د نبی علیہ السلام خلاف خبرې به کولې نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله اعلان وکړ چې دا کسان چې ارزه کې ویني قتل کې دا عبد الله بن خطل لاړو او د خانه کعبه پردې نیولې و یو صحابي راغی د الله پیغمبره هغه د خانه کعبه پردې نیولې ده نبی اسلام ته فرمایي چې التکه قتل کې دا 15 یا 14 کسانو د کې بعض بیا ایمان هم وروړو په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صفا په غر باندې ناستو او التکه لومبه دوا وکړه دا غینه پس چې کم دی بیا د خلکو د سلسله شروع شو د زنانو د نارینو او اسلام وروړو اسلامي قبول کو دا غینه پس نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مکه مکرمه اصلاحات وکړل چابیه چې کم دی حضرت عثمان بن ابي طلحه حواله کړه